ډانس پیل زموته وي ایکسټیسی موته وي او بیسیکلی دا هم د آیسو یو قسم دی پدې کې هم چې کوم دی نو میتھامفیټامین چې د کوم چیز نه آیس جوړیږي اک چیز نه چې کوم دی دا ګولې جوړیږي نو د ټولو نه زیات پریویلنس ریټ مطلب د منشیاتو استعمال چې کوم دی 11% هغه هم په خیبر پختونخوا کې د 11% مطلب دا دی چې هر سلو کسانو کې 11 کسان چې کوم دي دا نشه کوي موږ سره یو کیس راغی چې موږ د پېښور یو ډېر مشهور کالج و دغه یو سټوډنټ چې کوم دی د سیکنډ ایئر هغه موږ اریسټ کو داغه نه د منشیاتو مقدار ډېر برآمد شو دا وی اولنې چې کوم دی هغه چې کله والد صاحب راغی نو هغه ما ته اولنې خبره دا و چې زما په زبانه تاسو جعلي پرچه کړی دا چې هغه خپل ځمېداري چې کوم دی پوره کینا او چې کله د بهر نم راشي نو زمون په والدین کې مسله دا چې بیا د خپل بچی غلطي هم نه مانی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګراوند کو جنټ ون نیوز سره زیم عزیر خان. ګراوند څنګه تاسو ته پته ده چې مونږه پودکاسټ کې مختلف ملمانه راولو هغه سره مونږه خبرې ترې کوو هغه سره مونږه لګ ډېر د جون حواله سره هم خبرې ترې کوو چې کم فیلډ کې کار کوي هغه حواله سره هم مونږه خبرې ترې وکړو. نننی پروګرام کې چې ما سره کم ملمه ډېر زیات به شخصیت او هغه ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه زمون په یو ورکوټ شانتي میسج باندې زمون جنټ ون نیوز سټوډیو ته رالل. نننی پروګرام کې ما سره ملمه ډاکټر ازلان اسلم سے موجود دي چې دا اډیشنل ایسیچو د ایکسرسایز هغه سره به مختلف خبرې کو د نشه حواله سره هغه ته پروګرام کې خرکلې ویم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني جی چې تاسو موږ خپل قیمتي ټایم راکو او زموږ خپل سټوډیو ته راوختم. سر جی تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو را لې زموږ سټوډیو ته او په یو ورکوټ شانتي میسج باندې تاسو ډیره زیاته مننه ادا کوم جی. ډیره مهرباني. سر جی اول ټول نه مخکې ورا سره خپل تعارف کې دي چې ډیر خلک په پیج نه کو کې دي چې ډیر خلک ته دا پته نه وي چې د سر جی پیدایش کم ځای کې شوی دی تعلیم کم ځای کې مطلب کړی دی موږ سره سره د لګدا خپل تعارف کې جی. زما ډاکټر ازلان اسلم نوم دی جی سر او زه دا ټیم په ایکسایز ټیکسیشن اینڈ نارکوټکس کنټرول ډپارټمنټ کې ما جی او دا ټیم زما پوسټینګ چې کوم دی ایز ایډیشنل ایس ایچ او ایکسایز پولیس سټیشن پېښور دی جی. تعلق د پېښور یو هم خود ملکند او چونکه برث پلیس مې پېښور دی نو بس پېښور کې مې پیدایش شوی دی دلته ټول ایجوکیشن هم تر د پی ایچ ډي پورې یونیورسيټي اف پېښور نه ما پی ایچ ډي کړی دا او ټول تھرو او چې کوم د ایجوکیشن هم زما پېښور نه پاتې شوی دی. حاجی بل سردار ته ډېر خلکو ته دا پته نه چې د ایکسرسایز والا کار سوي د چې موږ نور عام پولیس والو ګورو د ایکسرسایز والا سرجی کار سي ډېر پښتانه ودیم چې دینه خبرم نه درته لګوي جی. کار بلک شانتي ز شاته لاړ شم لګ به هیسټوریکل پرسپیکټیو بیان په 1878 کې د انګریز په دور کې ایکسایز ډپارټمنټ بیسیکلی جوړ شوی او د منشیات او چونکی هغه ټیم منشیات نو خو د افیمو کاشت په دې سب کانټیننټ کې په دې بر اعظم کې کېده او د هغه د ریګولیشن د لپاره د هغه د لپاره چې کوم ضابطه اخلاق او قوانین جوړ شو نو هغه ټیم د هغه د لپاره محکمه ایکسایز جوړ شو د محکمه ایکسایز بداکارو چې د افیم کم کاشت کیږي د هغه د کنټرول کی چې چته غیر قانوني یا غلط استعمال ونشي بل به هغه ټیم د دین محصول چې کوم دی چې کوم هغه ته موږ سس وایو نو هغه به ته هم وصولو چې څونه کاشت پکې ده د هغه لپاره چې کوم اجازه نامې به د ایکسایز ډپارټمنټ ځمېداري و روس بیا چې کله زمون په دې متحده هندستان کې کله د منشیات متعارف شو د هیروینو په شکل کې د چرسو په شکل کې نو بیا هغه کار هم ایکسایز ته حواله شو تر د 50s پورې د پاکستان د آزادیدو پورې د دې ډپارټمنټ عمدکا د منشیاتو د کنټرول کارو دا غي نه پس بیا د ایکسایز سره یو ټکی ټیکسیشن هم لګیدو چې کله ټیکسیشن ولګیدو نو دا غي سره ایکسایز ډپارټمنټ ته د گاډو د رجسټریشن اختیارات رالل د سره ورته د پراپرټي ټیکس چې کوم دي نو د هغه اختیارات رالل د سره چې کوم دی ټوباکو ډیولپمنٹ یو سس لکه په تمباکو چې کوم کاشت کیږي هغه باندې ایکسایز ډپارټمنټ چې کوم نو ټیکس کلیکټ کوي د هغه سره پروفیشنل ټیکس چې کوم په کاروبار په انډستریز باندې او چې کوم مختلف پیشي دي هغه باندې کوم ګورنمنت ټیکس لګولې دي داغي کلیکشن د ایکسایز ډپارټمنټ سره راغی داغي نه علاوه هوټل بیډ ټیکس ورته وي چې کوم په هوټلز کې کم داغي په بیډز باندې کم ټیکس ګورنمنت لګولې دي داغي کلیکشن د ایکسایز ډپارټمنټ کار دی اخیری چې کوم دی هغه ریګولیشن اف لیکر دی او الکوهول دی
زمونږ په شوګر ملز کې چې کم الکوهل تیاریږي یا د هغې پیداوار کیږي نو په هغې باندې هم د ایکسایز چې کوم دی نمایندګان او د هغې افسران ناست دي چې هغه سپروایز کوي او د هغې نه ایکسایز ډیوټي چې کوم دی پر ګیلن په حساب باندې د هغې نه ایکسایز ډیوټي کلیکټ کول چې کوم دی د ایکسایز ډپارټمنټ په کارونو کې راځي او اخیری چې کوم دی هغه نارکوټکس کنټرول وینګ دی د منشیاتو روکتھام او د هغې سمګلینګ د هغې پیداوار او د هغې کاشت په دې باندې بندیز چې کوم دی د دې دا ټول اختیارات د ایکسایز ډپارټمنټ سره دي. جی بل سره اوس به د نشې سیټ ته راشو زمونږ ګور ځوانانو خبرې ته به هم زه راځم سوال ته خو سر دا راته ووایه چې زمونږ پیغلې زمونږ خویندې چې کوم دي هغه څومره مطلب په دې نشو کې اخته دي نو مطلب تاسو ته د دې تعداد څومره دی او د دې مین وجوهات څه دي سر چې زنانه چې کوم دی دا نشې سټارټ دا راته لږ ووایه جی. عزیر صاحب د دې اعداد و شمار ورکول خو زما په لیول باندې ګران دي جی ولې ما مخکې هم څو پیرې څو پروګرامز لتلي وو نو هغوی هم دا تپوس کړی ما هغه جواب به دوباره ریپیټ کړم چې په دې ملک کې چې کومه سروې شوې ده د منشیاتو عادي افرادو په متعلق نو هغه په کال 2013 کې شوې ده په 2013 کې د هغې نه پس بیا سروې شوې نه ده او هغه ټایم زموږ چې په ملک کې کم تعداد و هغه 67 لاک 67 لاک کسان چې کم دي هغه زموږ په ملک کې د منشیاتو عدد خلق دي یا اډکټ دي د هغې نه پس چې کله موږ د صوبایي عدد و شمار ته راځو نو د ټولو نه زیات پریویلنس ریټ مطلب د منشیاتو استعمال چې کوم دی 11% هغه هم په خیبر پختونخوا کې هغې کې هم بیا ډېر وجوهات دي چې په خیبر پختونخوا کې ولې دا سیمه ولې دونه زیاته د منشیاتو نه د استعمال نه متاثره ده هغه هم زه تاسو ته مخکې بیانوم خو د 11% مطلب دا دی چې هر سلو کسانو کې 11 کسان چې کوم دي دا نشه کوي دا د کال 2014 عدد شمار دي اوس به کېدی شي سروې سټارټ ته په کال 2022 کې چې کوم دی نو سروې سټارټ شوې ده او هغه لا روانه ده چې کله سروې کمپلیټ شي نوي عدد شمار به راشي تاسو د زنانو خبره وکړله د پیغلو خبره وکړله د ځوانانو خبره وکړله چې هغه منشیاتو طرف ته د هغې رجحان ولې دی په هغې کې غټه وجه یو د سوشل میډیا هم ده دویمه خبره دا ده ماحول چې کوم دی زمونږ د تعلیمي ادارو یا زمونږ د معاشرې ماحول چې کوم دی نو هغه هم ډېر د تباهۍ طرف ته روان دی تاسو به د مختلفو میډیا چینلز په ذریعې سره دا کتلي چې مختلف اوس ریسنټلی یو کیس راغلی په میډیا باندې چې یو پیغله چې کوم دی نو هغې د نشې ګولۍ خوړلي او د هغې نه د هغې مرګ واقع شوی دی نو زه د هغې کې هم د سوشل میډیا به یو ډېر اهم کرداري اوس مسله دا ده چې دلته ټولې ذمهدارۍ یا سوال چې کوم دی نو هغه په ادارو باندې کېږي چې دا ولې کېږي موږ به حیثیت معاشره چې کوم دی نو هغه سوال نه کوو چې زموږ دا ټایم د تعلیمي ادارو یا زموږ د معاشرې ایز ا هول تا ته به چې کوم دی نو دا چا وکړله څوک د دې ذمهدار دي او د دې به مخنیوی څنګه کېږي نو دا سوال هم ډېر ضروري دی بل سره دا راته ووایه که زه وګورم په پېښور کې هاسټلو کې چې کم د نشې د سیستم روان دی سر د دې خلاف تاسو څومره کارروایي کړي دي هاسټلو کې زیاتر زه وګورم جنوبو مطلب زیاتر د هلکانو نو ما چې سر دي تاسو د دې څومره مطلب خلاف کارروایي هاسټلو کې خصوصي څومره کړي وزیر صاحب موږ په دې اړخ باندې د سخت چیلنجز موږ ته په دې دي چې ټولو هاسټلو ته منشیات چې کوم دي دا منشیات سپلایرز نه راوړي او چې کوم راوړي نو په هغې کې موږ بلا شی چې کوم دي په موټرسایکل سوار چې کوم دي رایډرز ورته موږ وایو چې کوم د موټرسایکل رایډرز په ذریعه به په فون کال باندې راتلل په هغې کې موږ ډېر زیات ګرفتارۍ وکړې او ډېر بېشماره ګڼ خلک هم چې کوم دی په هغې کې گرفتار کړل خو عزیر صاحب مسله موږ ته دا ده چې هغه سټوډنټان هغه طلبا چې کوم دي چې هغه په خپله د دې ځای نه په بي آر ټي بس سروس کې کینی او د هغه کارخانو سره کوشي او هغه غاړه د خیبر حدودو ته واوړي زه ډېرې کلاو خبرې کوم په خیبر کې د منشیاتو چې کوم ترسیل دی یا هلته خرید و فروخت دی نو هغه ښه کلاو کېږي ټیک شوه د سټوډنټان چې کوم د خواوشا د یونیورسټیانو دي د کالجونو دي هغوی په خپله ځي راخلي نو بیا ټول سټوډنټان چې کوم دي پیسې راغونډې کړي یو سړی به کې مشر کړي الاړ شي
نو کاغه په لار نیولې شي نو موږ په خپل به حیثیت اداره هم دا سوچ کوو چې دا سټوډنټ ونیول شو یو خدای په خپل یوازې ذمہ دار نه دی ولې چې د سره پوره سټوډنټ سرکل له د سره خپل ملګری دي پوره یو ټیم میدان پوره ټیم دی وسه یا خو بدای چې دا ټول گرفتار کیږي او د دې د مستقبل به د تیارو ښکار کیږي او دویمه خبره دا ده چې کوم موږ کوو چې موږ د غوي مور پلار راوړو د غوي نه سټامپ پیپرز واخلو د غوي نه موږ انډر ټیکینګز واخلو چې یاره زموږ د بچي به موږ خپل کور ته بوزو د خبرې به موږ په خپل مخنیوي کوو او آینده د لپاره به سرکار په خپل اختیار کې ازادي چې د دې خلاف زموږ بچي خلاف چې څه قانوني ضابطه یا اختیاري نو هغه استعمال کیږي خو اوس پر تاسو سوال چې کله دا ویډیو ریکارډ شي نو د کمنټ راتلو نه مخکې زه تاسو ته دا وایم چې زیات به 99% خلک دا سوال کوي چې دا خیبر چې کوم دی دا چېرته په افغانستان کې دی یا چېرته دا په ایران کې دی نو په خیبر کې څه وجوهات دي چې حکومت چې کوم دی نو کار نه کوي زه په خیبر کې زما شپږ میاشتې پوسټینګ پاتې دی او زمونږ الته په شپږو میاشتو کې چې کوم د سرکار هغه ریټ دی هغه په نارکوټکس حوالې سره هغه لیول ته بحال نه کړی شو چې کوم پکار وو یا کوم بندوبستي علاقو کې چې کوم هغه امپلیمنټډ دي د هغې غټه وجه چې کوم دی نو د هغه ځای چې کوم مشران دي هغوی په دې لاره کې ټولو نه غټ رکاوټ چې کوم دی نو هغوی په خپله دي د هغوی خپل مطالبات دي د هغوی خپل خدشات دي د هغوی خپل ډیمانډز دي چې هغه زموږ د ادارې په لیول نه دي یا د ریاست په لیول دي او هغوی چې کوم دی نو یوه اداره هم هغه لیول کار ته نه پرېږدي بیا په خیبر کې څه مخصوص ایریاز داسې دي چې هغې ته خو د سرکار یا زموږ په شان د ادارې یا د پولیس چې کوم دی نو هغه لیول چې کوم دی هغه رسایي ممکنه نه ده چونکې بهر چې کوم خلک د نورو اضلاعو دي هغوی د خیبر چې کوم زمینی حقایق دي د هغې نه ناخبره دي نو هغوی ته داسې لګي چې یاره سرکار که په 400 کې په مردان کې کار کولی شي نو په خیبر کې ولې نشي کولی خیبر زموږ د په سوونو کاله زړه چې کوم دی نو یو ګیټوی ده د افغانستان سره او یو ټایپ بفر زون هم دی زموږ او د افغانستان په منځ کې قبایلي علاقه پاتې شوې ده د هغې خلکو مایند سیټ یا د هغې خلکو دا سوچ په بدلولو کې هم ډیر زیات وخت لګي په دې کې ډیر وخت درکار دی په دې کې ډیر غټ ایجوکیشن درکار دی او په دې کې به ریاست خپل ډیر غټ کردار ادا کوي چې خلکو سره به بار بار رابطې کوي د هغوی سره به جرګې کوي چې هلته خو اول هغوی په دې خبره آماده شي چې د منشیاتو چې کوم دا پیداوار دی خاص کر چې کوم کرلی کېږي چې اول د هغې روکتھام وشي نو هغې نه پس به بیا ترسیل او د هغې نور چې کوم مسایل دي د هغې به مخنیوی کېږي خو که زه تاسو ته په یو لاینر کې جواب درکړم نو د خیبر حالات چې کوم دي د نورو بندوبستي علاقو په شان نه دي چې کوم نارملی ادارې د چا سره واسطه راځي د هغه ځای حالات د هغه ځای زمینی حقایق چې کوم دي د نورو اضلاعو نه ډېر بدل دي په هغې کې څه د عوامو مسایل دي څه ریاست ته د مطلب مشکلات دي نو هغه امپلیمنټیشن هغه لیول ته اوسه پورې نه دی کړی شوی حاجي بل سردار ته په پیښور کې دا کارخانو ډېر زیاته مشهوره چې دلته کې دا چرس او دا سيزونه ډېر زیات په اسانه ملاويږي دلته کې تاسو څومره خده پورې کاروایي کړې دي او څومره خده پورې هغه کسان تللی دي روک شوي دي زه به بیا هغه خبرې ته واپس راشم ما څنګه تاسو ته مخکې ذکر وکړو کارخانو سره چې کومه علاقه د پیښور په حدودو کې راځي په هغې کې خو سوال نه پیدا کېږي چې څوک داسې کلیام د منشیاتو خرید و فروختو کې چې کوم د کارخانو مارکیټ دی اوس ریسنټلی د دې تیرې هفتې هم زه خبر وکړم نو هلته په دوکان کې یو شکایت موصول شو چې دې ځای نه ګولۍ خرڅېږي او زمونږ تاڼې او زمونږ چې کوم انټلیجنس سیکشن و د ډپارټمنټ د ایکسایز ډپارټمنټ هغې فورن په هغې باندې کاروایي وکړله دغه دوکان نه دوکاندار هم ګرفتاره شو او په سوونو ګولۍ چې کوم د نشاور ګولۍ وې هغه هم برآمده شوې زه تاسو ته بار بار وایم چې کوم د پیښور په حدودو کې کم بندوبستي علاقې چې کوم دي چې په کوم کې منشیاتو کار کېږي په هغې به ډېر سټرک ایکشن کېږي هغه به چېرته هم نشي تللی خو چې کم بیا د خیبر په حدودو کې کومه علاقې یا کورونه راځي نو د هغې مسایل او د هغې کمپلیکیشنز چې کوم دي نو جدا دي هغه موږ ته هم پته ده او هغه د هغه ځای عوامو ته هم پته ده بیا هم د ډېرو حده پورې اوس پکې داسې خلک په خیبر کې موږ سره رامخې ته شوي دي چې هغه د سرکار هغوی سپورټ هم شروع کړی دی او هغوی ته دا سوچ هم راغلی دی چې کوم په ضلع خیبر کې که د منشیاتو سره روزګار کېږي
نو د هغې خپل بچي د دې ښکار کېږي لګیا دي. نو په دې مسایلو باندې هغوی په خپل غور او هوس شروع کړی دی، خو ریاست په د هغوی سره بار بار کینی د هغې دا مسایل به حل کول غواړي. نو انشاءالله خیبر زموږ خپل خیبر دی، زموږ خپله خاوره ده او د دې ځای نه به هم د منشیاتو چې کوم دی مکمل صفایي هم کېږي او چې کوم خلک په دې کې ملوث دي نو هغوی به هم ښه ټیک ټاک احتساب کېږي. حاجي بل سردار ته د سمرباند دا کومه نشه د دویم د کوی کې د څه شی دی سمرباند؟ سمرباند چې کوم دی عزیر بھائی صرف سمرباند نه دی، انټرنیشنلی دی ته وایي وولټایل سبسټانس ابیوز. دا هر هغه څیز چې لکه تیز شانتې بوی، که هغه د سپری ده، که هغه سپریټ دی، که هغه وارنش دی، که هغه پالش دی، چې کوم سړی په دې په نشې باندې راواوړېدو نو سمرباند خو د هغې اخري دغه دی چې هغه بس بیا په کپړې باندې لګوي، په خوله کې ږدي او یا چې کوم دی نو بوی کوي. دا یو ښه پراپر نشه ده. زمونږ تاسو خو نشاور افراد یادوئ، زمونږ ډېر داسې خلک ما وکتله چې هغه ځان سره داسې یو څیز ایښي هغه راښکي، نو ما څو پیرې دا څیز نوټ کو او جانه مې تپوس کو، خاص کر کشران کو چې دا ولې کې لګي دا بوی را باندې ښه لګي، نو یا سې ذهن ته مې سکون ملاوي. هغه پوهېږي نه چې دا نشه ده. په دې باندې هم د ایجوکیشن ضرورت دی او زمونږ کشرانو ته خاص کر چې دا ایډکشن دی تاسو په دې باندې کوئ نو دا ایډکشن به بیا ستاسو ورو ورو سیوا کېږي او دا به ستاسو نشه جوړه شي. ټوله دنیا کې چې کوم دی نو وولټایل سبسټانس ابیوز چې کوم دی، خاص کر زموږ په لارو کوڅو کې چې کوم ماشومان دي چې کوم نورې نشې نشي کولی، نو ټوله ارزانه او کنوینینټ نشه چې کوم دی نو هغه دا څیز دی. خو په دې باندې بندیز ځکه نشي کېدی چې په دې کې استعمالونکي چې څونه نشاور څیزونه دي، که پالش دي، که پټرول دي، که هغه سمرباند دي، نو هغه زمونږ د روزمره ضرورت څیزونه دي او په هغې باندې بندیز لګېدی نشي چې دا کم نه د هغې ایډکشن کېږي. نو دا وولټایل سبسټانس ابیوز دی. حاجي بل سردار ته دا ډانس پیلز د نمونه کې زه غلطی کوم، زه بهانه غواړم. دا ډانس پیلز د خو داسې دا تاسو ته دا راته ووایه چې په پېښور کې دا استعمالېږي که نه؟ بالکل ما تاسو ته اوس خبره وکړله چې دا لاست ویک کم ریډ شوی دی کارخانو مارکیټ کې په یو پلازه کې په یو شاپ باندې، د هغې نه دقه د نشاور ګولۍ وې ما تاسو ته په عام ژبه کې ووایي دي خلک ورته ډانس پیل. موږ بعض اوقات د نشو هم یو سټریټ نیم یو اوریجنل نیم، نو سټریټ نیم یې ایکس ټي سی پیلز دي، ډانس پیلز هم ورته وایي، ایکس ټي سی هم ورته وایي، خو بیسیکلي دا هم د آیسو یو قسم دی. په دې کې هم چې کوم دی نو میتھمفیټامین چې د کوم څیز نه آیس جوړیږي اکه څیز نه چې کوم دی دا ګولۍ جوړیږي. د دې مختلف فارمیټس دي چې څه خلک په آیس سره اډکټ دي، څه د دې ډانس پیلز باندې دي. نو ډانس پیل هم څه جدا فارموله نه ده، هغه امفیټامین میتھمفیټامین چې کوم دي نو هم سیم فارمولاز نه چې کوم دی نو هغه ګولۍ جوړې شوي دي. بالکل پېښور کې د دې کیسز موږ بې شماره ونیول، خو نن سبا د دې هغه کوانټټي دا ده چې اوس په جیب کې یو سړي دوه ګولۍ ایښې دي او هغه نیمه نیمه خوري یا استعمالوي، نو د هغې روکتھام خو زمونږ ادارې لیول ته ډېر غټ چالنج دی. جی بل سردار ته وایه د دې پیغلو د دې ځوانانو د والدینو پکې څومره اهم کردار دی؟ مونږ خو چې کوم دی وګورو دا مسافر مطلب دلته کې پېښور ته راغلي دي، هاسټلو کې پراته دي، دي مور پلار را لېږلي دي، څوک د جاب دپاره، څوک د سټوډنټ تعلیم دپاره، دي دلته کې راځي په دې هاسټلو کې جنکۍ هلکان چې کوم دي دا نشې کوي. دې کې د والدینو څومره کردار دی سر؟ د والدینو په کردار باندې خو زما د سټارټ نه ډېر سخت چې کوم دی نو کنټرډکشن دی جی، او زه چې کوم دی نو ټول نه غټ objection هم ماته د هغوی په کردار باندې دی چې هغوی خپله ذمهداري چې کوم دی پوره کوي نه، او چې کله د بهر نه هم راشي نو زموږ په والدینو کې مسله دا ده چې بیا د خپل بچي غلطي هم نه مني. په تېرو ورځو کې موږ سره یو کیس راغی چې موږ د پېښور یو ډېر مشهور کالج و د هغې یو سټوډنټ چې کوم دی د سیکنډ ایئر هغه موږ ارسټ کو، د هغه نه څه د منشیاتو مقدار څه ډېر برآمد شو. موږ په هغې باندې لازمي خبره وه کوانټټي دونه زیاته وه چې هغه موږ هغه د وارننګ لیول نو چې هغه کم لیول څیز سره ونیولی شو. موږ هغه گرفتار کړو، د هغې والدین هم راغوښتل، د هغوی اولنی چې کوم دی نو هغې چې کله والد صاحب راغی نو هغې ما ته اولنی خبره دا وه چې زما په زوی باندې تاسو جعلي پرچه کړې ده او زه به ستاسو خلاف عدالت ته ځم او زه به ستاسو خلاف چې هر ممکنه د انصاف کومه دروازه ده نو هغه به زه دغه کوم، هغې ته به زه ځم او هغه به زه ستاسو خلاف خپل زوی ته ګناه نه کوي. زمونږ نه زه عزیر بھائی خدای پاک یو مهربانیم ده، د موبایل فون خدای پاک د انسان رښتینی علم پیدا کړی دی او نن سبا خو انویسټیګیشن هم زیات په ټیکنیکل سایډ باندې کېږي.
دا خوا چې داغه په موبایل کې چې هغه څونه کاروبار کړو د څونه ټایم نه کړو او چا سره سر روزګار چلولو دا غي ټول ثبوتونه پاږي کې موجودو مونږ چې کله هغه ته هغه ټول هر څه ښکارا کړل نو بیا په جړا شو نو بیا وسره جواب نو مسله دا ده چې په ادارو کې غلطۍ به وي مونږ کې کمی کوتاهی شته خو دا مونږ داسې لیول ظالمان نه یو نه په دې ادارو کې داسې څوک ظالم زوینم چې ابا یو ماشوم چې کوم دی راولي او په هغې باندې د منشیاتو پرچو کي دا لیول ظلم لا زه نه وینم خو بل سایډ ته زه د والدینو کردار ته ګورم که مینس کې دا موبایل فون نه وی نو د هغه والد خو په ما باندې شته کړی و چې دا دوی غلط نه ټیک شو دا زه چې کومه چې زمونږ والدین په خپلو بچو باندې ړوند اعتماد کوي زه وایم دا بلایند ټرسټ چې کوم دی نو دا په خپلو اولاد باندې دې حد ته نه دي کول پکار چې هغوی ته بهر نه که ګاونډی یا د زوی ملګري کالو کې چې دا زما د ملګری دا ستاسو زوی چې کوم دی دی په غلطو محفلونو کې ناست دی یا د متعلق داسې شکایت را روان دي او تاسو د باندې څه غور وکړئ یا د څه غم وکړئ نو باوجود بجای د دې نه چې هغه په خپل بچی راوکینئ او د هغه اکاونټیبلیټي وکړي یا په هغه باندې لږ چک شروع کړي چې مختلفو اوقاتو کې چک کړي چې دې څه کوي او څه نه کوي نو الټه به چې کوم دی نو هغه چې چا ورته وینا کړي هغه به راونیسي چې زما بچي باندې الزام لګي دا څه پټې پناه خبرې نه دي په دې معاشره کې تاسو به وینئ اورئ به تاسو په خپله یونیورسټي نه سبق ووایئ تاسو به خپل هم کتلی چې دا زموږ د معاشرې ریالټي ده اوس چې والدین په خپلو بچو باندې دومره حد ته سټینډ اخلي نو بیا به د دې چې کوم دی نو اصلاح څوک کوي د اصلاح دپاره کور نه د دې تربیت صحیح نه دی شوی نو بار به ولې څوک اصلاح وکړي ایګزیکټلی اصلاح چې کوم دی موږ د اصلاح تمه چې کوم دی هغه هم د ریاست نه نو د هر څیز چې کوم دی ریاست ته د ذمہدار څه ذمہداري چې کوم دی په معاشرې باندې ما سټارټ کې تاسو ته ووایي چې سوسایټي چې کوم د په هغې چا سوال اوچت نه کړو چې دا څه ذمہداري ستاسو وي تاسو دا ذمہداري پوره نه کړئ نو اوس موږ چاله لاړ شو موږ چاته ووایو موږ خلاف خو هر څه کېږي ټوله دنیا لګیا ده موږ کې که یوه غلطي ده څوک هم نه معاف کوي خو چې معاشره کومه غلطي کوي نو بیا موږ چاته ووایو چې دا ولې کېږي لګیا بل سره دا راته ووایه زموږ معاشره کې چې کوم دی د منشیاتو د مین وجوهات غټ څه دي سر چې مطلب د دې روغتام نه ختمېږي مطلب دا خلک چې کوم دي بار بار که تاسو یې رونی وی نو عدالت یې وپرېږدي او تاسو خپل کار ادا کړئ مطلب راوینیسئ حوالات کې واچوئ خو دا راته ووایه سر د دې مین وجوهات څه دي مطلب د منشیاتو وزیر وایي زما په پی ایچ ډي هم په دې ده ما خپل ریسرچ هم پته کړی چې مین وجوهات څه دي وجه یو نه ده وجه د منشیاتو رسایم ده چې هغه ملاویږي نو خلک اس کی وجه چې کم دی نو د اسلامي تعلیماتو نه ناخبري هم ده وجه چې کم دی نو په غلطو کمپنیانو کې په غلط ځایونو کې کېناستل هم دي وجه چې کم دی نو بېروزګاري هم ده وجه چې کم دی نو هغه د هغې چې کم دی نو غلط تربیت هم دی اوس تاسو ماته ووایه چې یو سړی پلار یې نشه یي نو زوی به څنګه بچ پاتې کېږي ټیک شوه اچین هم زموږ په معاشره کې داسې روان دی چې موږ هر کال د نشې استعمال چې کوم دی نو هغه دومره تیزۍ سره زیاتېږي لګیا دی نو معاشره په خپل هم چې کوم دی نو زموږ په دې معاشره کې موږ دا شی اصل کې ایکسپټ کو مسله دا ده چې ما تاسو ته ووایي چې په 2013 کې د ټول نه زیات چې سروې کې کم سټاټکس او یا کم اعداد و شمار رالل چې په سلو کې 11 کسان په خیبر پښتونخوا کې نشه کوي نو نن به کېدای شي چې د سلو کې به 20 کسان کوي مثال تاسو له درکوم نو دومره تیزۍ سره دا منشیات خورېږي وجه دا ده چې پخوا به په کلي کې یو سړي چرس کله نو ټولو خلکو به ورسره الله تعلقي وکړه او د هغه نه به یې نشانې عبرت جوړ کړو چې دا بدعمله دی زمونږ په کلي نه زمونږ د معاشرې نه زمونږ د علاقو نه د بدعمله هغه کردار چې کوم دی ختم شو ولې چې بدعمله چې کوم دی نن موږ هغه اکسپټ کو نن زمونږ په ډرایینګ روم کې هم ناست دی نن زمونږ په حجره کې هم ناست دی نن زمونږ په لاره کوڅه کې هم ناست دی نن به تاسو ډېر د ذموارو حلقو نه دا واورئ چې مړه وي دا چرس خو پرېږده دا خو ملنګي نشه ده ټیک ده نو خبره دا ده چې دا قسمه جملې داسې قسمه الفاظ د دې نه دا بالکل کلاو موږ دا ثابتو لګیا یو او داسې د ذموارو ځایونو نه چې موږ دا شی ایز ا معاشره چې کوم دی ایز ا سوسایټي چې کوم دی دا موږ ایکسپټ کو نو چې بیا د کله تسلیم کو بیا د خلاصې نشته چې کله یو سیس ته تسلیمین او د هغې مقابله کې نو د هغې به روکتام کېږي اوس زه خپل ذاتي زما رای دا ده چې سالانه 20-21 هزار کسان 20-25 هزار کسان نیولې کېږي منشیاتو په کیسونو کې اب بیا راوځي بیا په معاشره کې او یو سایکل روان دی تاڼۍ م آبادي دي کچرۍ م آبادي دي عدالتونه م آباد دي
اوس خبره دا د علاج څه دی. علاج زما ذاتی په خپل پرسنل دا اسسمنټ دی چې په دې باندې اوس د هر ځای کې چې کوم دی په دې کې دیني علماء هم خپل کردار پکار دی، په دې کې سیاسي خلکو هم خپل کردار پکار دی، په دې کې زموږ بشان ادارو هم کردار پکار دی. خو په کورونو کې دننه هر پلار لا هر مور لا دا کردار پکار دی چې هغه د خپل بچي سر کینو په دې باندې خبرو کی چې نه د چرس منم، نه د پاوډر منم، نه د آیس منم، نه د شراب منم، هیڅ غلطه در سره نه منم. او کته دا کینو زما د سره بیا لارې جدا دي چې دا هغه پورې مقابله تاسو د خپل بچو سره شروع کړه نو د شي نو بخلاصې کیږي د اخره کې. بل سر زب د بده نه پوهیږم چې زموږ د پښتانه ولې نه پوهیږي ځکه چې دی اساس د دې خیر واړي هغه تاسو ته به کې سن ملاويږي، تاسو د دې ژوندۍ بچول واړي او بیا د مور پلار او د کس چې کم د نشکې زه په دې نه پوهیم چې د مایند کار نه کوي دا ولې سر وزیر صاحب ذاتی تجربات ټول نه خبري زه به بالکل نن دا ځای یاد کوم. زه په 400 کې زما پوسټینګ او پتنګي تحصیل کې موږ ډیر میجر اپریشن سٹارټ کړل د منشیاتو فروش خلاف او د سمګلرانو خلاف چې سټای موږ هغه چلاو نو زما خلاف چې کوم دینو التا سخلک را مخې ته شو، تنظیمونه را مخې ته شو یا د سیاسي شکل کې او داسې د اسوسییشن په شکل کې چې هغه را مخې ته شو او هغه باقاعده تقریرونه او پروګرامونه او ناره بازي او هر څه پکې شو او دای پکې وی چې موږ به نور مزید په دې علاقه کې کار ته پریدو. مال سمشران نل اغي ویرا اغوی خو چې وایي چې موږ تاسو کار ته پریدو، ما ته ریاست څوک د کار نشي منی کوله په ذاتی لیول کې څوک هم دا کار نه کوي، دا اداره کوي، دا ریاست کوي. خو خبره دا سه ده چې سمود پس به زما ترانسفر کیږي خامخا ټول عمر څوک په یو ځای نه پاتې، خو چې زه د دې ځای نه لاړ شم نو تاسو زما دا خبره یاد وساتئ چې د دې قیمت بس تاسو بچی ادا کوي، ما ته څه نقصان نشته. زه د 400 اوسیدونکو نه ما زما دلته کور نشته، دلته زما خاندان نشته، دلته زما رشتہ دار نشته. خو که تاسو ما د خپل کار خلل راولای زما په کار کې دا زما سره دښمنی نه کوي، دا تاسو د بچو سره دښمنی کوي. دا بس د دې قیمت بس تاسو بچی ادا کوي او چې کله تاسو بچی ادا کوي تاسو بچی وهي سو بس تاسو مدد لوي راتلو ولل. نو دا د 400 په کنټیکس کې ما د خبرو کړه خو دا حالات صرف د 400 نه دا هر ځای کې چې کله مونږ کلک کلاس واچو نو 200 کسان را یوځي شي اغله یا سیاسي رنګ ورکول کوشش وکي یا ولا چې کم دینو سبل سا پروپاګاندا سٹارټ کی او کوشش دی چې بس دا سړی یا دلته کار بند کی یا موږ سرکار دونه په پرشر کې راولو چې دلته لاین آرډر مسله جوړیږي او دا کار دی بند کی په هر کلی کې په هر لار کوڅه کې چې لاین آرډر مسله جوړیږي کنه نو ریاست بخپل کار کوي خو زه عوامو ته دا تاسو د چینل په وساتت سره چې د دې قیمت بس تاسو بچی ادا کوي، موږ د څه نقصان نشته، موږ تاسو د بچو محافظان یو، موږ چې دا جنگ کو لګیاو دا تاسو د بچو د حفاظت لپاره کو. بیا هم چې خپل بچی د کارخانو په پټلو باندې پراته تاسو به خپل بچو پسې ګرځي تاسو مدد لبا سکو ناراضي او موږ نه غواړو چې تاسو بچی دې حال ته ورسي. موږ د ځړنه د دې بچو سره ما مخکې ورځ کې یو سمګلر موږ سره په کسټډي کې هغه نه ما تاسو کو مې تاسو زسه لګم ویږي موږ ته ډېر تکلیف دی سختی دا او دا چل او کوشش هم ډیرو کو خوګیر شو. ما ورته وی ما سره غم د عوامو د بچو نه د ما سره ستاد بچین دي د خلاړ جیل ته ما سره غم د چې ستا بچی به تربیت سو خاندان دې در پس شاده ستاد د شاته خاندان ما سره غم دي موږ دا غیم محافظان یو چې ستا بچی تا ته لاړ نشي ما زما سره غم ستانه دی ته چې سو کړل تا خپل کړه چې کوم دی غتا ته ملاو شو او ما سره شاته ستاد بچو غم دي چې کله دوی چې کوم دینو رالوي شي د دې تربیت بسې د دې سوچ پسې د دې د ژوند لار بسې ما سره ټول نغټ فکر چې کوم دینو دا دی او خدای شته چې کله ما دا خبرې وکړې نو په چغو چغو ووم جړل نو خبره دا سه ده چې بیا روسته د جړا نه سکی نکیږي په کور کې ناسه کم نه خلکو له سوچ پکار دی روسته بیا د جړا نه هیڅ نه جوړیږي. بل اخره کې سر مونږه جن91 نیوز کوتونکو ته بس پیغام ورکول وړي تاسو خبره ډېرې زیاتې مزیداري زم نور مسوالونه وکم خو بیا پروګرام ډېر دی اخره کې بتاو څه پیغام ورکول وړي چې جن91 نیوز کوتونکو عزیر بھائی زبا خلکو ته همدغه ویبه چې ادارې زبا د خپل محکمې خبر وکم کدا پلارې باندې په روډ باندې چرته تاسو په ناکبندۍ باندې ودرئ او تاسو ته دا لګي چې دا عوام چې کم نه په عذابي لګیا دي نو که تاسو یو منټ لا دا سوچو کوي یا فرض کوي چې دا ادارې ترمنځ ووته نو تاسو او د دې منشیات او فروشو په منځ کې به د ژوند چې کم نه صورت حال بیا سي
ساده سوال لا دی د دې جواب د عوام راکړي چې کله ادارې ترمنځ وته نو آیا د دې معاشرې نه ځنګل جوړ نشي په دې معاشره کې چې قانون نه نو زما عوامو ته دغه خواسته چې د سرکار خلاف دونه پروپاګاندا او دونه چې کوم تنظیم سازي ده هغه مکوي چې قانون او د سرکار رد دونه کمزوري شي چې بیا تاسو خپل تحفظ چې کوم نه نشئ کولی. نن خو تاسو سره دا امید برقرار دي چې که تاسو سره څوک ظلم وکړي که تاسو په ادارې باندې اعتماد نم دی او تاسو بیا مو وایي چې یاره زه به عدالت ته لاړ شم ستا خلاف زه به تاڼۍ ته لاړ شم نو ریاست چې کوم دی د دې رد دونه کمزوري کوي چې تاسو سره بیا د ویلو څه پاتې نشي چې زه به ستا خلاف چېرته لاړ شم. بس دومره شانتې خبره ده. ډیره مهرباني سره د تاسو سره راتګ ډیره زیاته مننه. جګران وته دا نو سره ډاکټر ازلان اسلم صاحب موجود و چې هغه سره مونږه خبره ترې وکړه د نشي حواله سره نور مختلف خبره ترې مونږه هغه سره وکړه. دا زمونږ نن نه پروګرام مال راکې اجازه د الله پامان.